لیدونکو په دې وخت کې د کورم چیمبر اف کامرس چې کوم پریزیډنټ دی هغه د ځکه موږ سره موجود دی یقینا د سیدو لپاره د کوم حل ځلې کړي دي د هغه حواله سره مدینه تاسو کو څه دا آیډیا د تاسو په ذهن کې څنګه راغله او مطلب دا چې تاسو څومره خوشبینه یو په مستقبل کې چې په کورم کې ودا شي مطلب درس یو خپل یو مقام ته ورسیږي. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکې چې کله ایجنسۍ مارګن ضلع جوړې شوې نو د هغې کې حکومت پاکستان یوه فیصله وکړه چې دغو ضلعو لپاره چمبرې جوړې کړو او چمبرې چې کوم مقامي خلک دي هغه اپګریډ کړي او مقامي خلکو ته روزګار ورکړي او مقامي خلکو په انډسټریز نه دې شیانو نه پوهېږي. نو مونږ بیا په دې کې ډېرې هلې ځلې وکړلې چې چیمبر کله میلاو شو بیا مونږ حکومت سره بېتا وکړه. حکومت نه مونږ نن سبا ډېر شکرګزار یو. حکومت چې کوم حالات نن سبا روان کړي دي هغه د کاروباري لحاظ سره هغه ډېر ښه ذهن لري. بیا دې کې مونږ 5 تاریخ باندې اسلام آباد کې فیسیاي فیډریشن پریزیډنټ چې کوم هغې مونږ ته دا یوه غره وکړله چې ملک د معاشي حالاتو سره لاس په ګریوان ده. تاسې به هرې ضلع ته ځئ په هره ضلع کې به تاسې د سیاسي پریشر نه بغیر تاسې د ملک دپاره او د قوم دپاره کار کوئ چې د ملک او د قوم چې کوم حالات دي دا مونږ اپګریډ کړو ځکه چې مونږ د دې قوم یو او د دې ملک یو. کله چې دا ملک او دا قوم نه وي مونږ به هم نه وو. نو د دې وجې نه انشاءالله مونږ کوششونو رنګ راوړلو. نن یو ښه میټینګ زبردست میټینګ وشو چې ډي سي صاحب او کرنیل سرفراز صاحب ډېرې ښې خبرې وشوې. راغله زون په باره کې 2 زونونه دي انشاءالله یو لوور دپاره ده یو اوپر دپاره ده او اوپر زون به هم انشاءالله ښه ښکلی زون جوړېږي لوور به هم ښه ښکلی زون جوړېږي او چې د کوم حالات نن وو یا د کوم خلک نن راغلي وو نو انشاءالله موږ دې کې هېڅ مشکل نه کسو او د خلک ټول اګري دي ټول خوشحال دي او ټول خلک دا شی غواړي چې دلته یو ښه مستقل د خپلو بچیو روښانه دپاره یو کار ته وکړي. مهرباني خوشحاله اوسئ.